أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 97 رکوع نمبر 11. قلت ورته وایا من کانا سوک چې وی عدوان دشمن لجبريل د جبرائیل علی السلام فانه بشکهم غا نزله نازل کړي دی قران علی قلبک پزړستا باندې باذن الله فحکم د الله مصدقا چې تصدیق کوي لما د هغه کتابونو بین یدیه کوم چې د دین وړاندې دي وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره. من کان عدوا سوک چې وی دښمن لله د الله وملائکته او د ملائکه داغه ورسوله او د رسولانو داغه وجبريل او د جبرائیل علی السلام ومیکال او د میکائیل علی السلام فإن الله عدو بشک هغه دښمن دی د الله فإن الله عدو بشک الله دښمن دی للکافرین د کافرانو. ولقد انزلنا وبتحقیق سره نازل کړي دی مونږه الیکا پتا باندې آیاتنا بینات واضحه. ولقد انزلنا او بتحقیق سره نازل کړي دی مونږه الیکا پتا باندې آیات بینات نخي واضحه. وما يكفر بها او انکار نکوي د دې آیاتونو الا الفاسقون مگر نافرمانا. او کلما آیا هر ځل چې عهدوا عهدا دی واده وکړه نبذه نو غرزولا غوادا فریق یوډلی منهم د دوینا بل اکثرهم بلکې اکثر د دوینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول یو رسول من عند الله د الله د جانبه مصدق چې تصدیق قول ما د هغه معهم کوم چې د دوی سره دی نبذان غرزو فريق يودلی من الذين د هغه خلقنا اوتل کتاب چې ورکړی شوی کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستد شاگان خپلنا كأنهم لا يعلمون لکه چې دوی نه پوهیږي. کله چې پیغمبر علی السلام او خاص کر د پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کوم يهوديانو هغه ته د ایمان دعوت ورکړلو چونکه هغه ایمان نه راوړلو ایمان خو هغه نه راوړلو خو لیکن د ایمان د نه راوړلو لپاره چې دین هغه سبانه لټولې د هغه بانو لټولو د وجې د چې دین دي هغه باندې د ځان د لپاره دلیل جوړ کړلو او وی چې مونږه ایمان نه راوړو. اوس په هغه بانو کې یو باندې داوا چې د پیغمبر علی السلام نه تپوس کوي چې پتا باندې دا قران څوک نازلې. پیغمبر علی السلام ورته وی چې قران چې دا جبرئیل امین چې دی نازلې دا الله د طرف نه چې دین یو څو فرشتي داسې دي چې راغوي ته یو خاص ذمہواره حواله دي او چې کوم مشهور سلور فرشتي دي چې پای کې یو جبرائیل دی یو میکائیل دی یو اسرافیل دی یو عزرائیل دی. اسی فرشتي خو ډیر دي خو لیکن دا سلور چې دي نو دا مشهور دي
په دې ټولو کې د ټولو نه فضیلت والا فرشته چې کوم ده هغه جبرائیل امین ده او دې جبرائیل امین چې څومره پیغمبران تیر شوي دي او د الله د طرف نه چې به وحی راتللې کم صحیفه یا کم کتابونه نازل شوي دي هغه هم د جبرائیل امین په واسطه سره چې نازل شوي د جبرائیل امین ډیوټي چې ونه هغه داوه چې د الله د جانب په پیغام راوړو او په هغه وخت په نبی باندې بچی دي هغه راتلو اسرافیل علی السلام چې دینو کله چې د دنیا اختتام کیږي نو هغه به یو شپېلې وایي نو هغه په ذمہ باندې چې دینو دغه شپېلې وهل دی او هغه بالکل تیار چې دی هغه د تناسي صرف د الله حکم ته انتظار دی میکائیل چې دینو د په ذمہ باندې د بارانونو ډیوټي لګېدلې ده چې دی به وختن په وختن د ضرورت مناسبت سره چې دینو دی به د الله په مخلوق باندې چې بارانونو رخیو د هغه په ذریعہ باندې چې دینو رزق او روزي چې دغه هغه د زمکه رازرغون کوي او سلورم نمبر فرشته چې دغه اسرائیل علی السلام چې دا ملک الموت دا انسانانو روحونه چې دغه قبض کوي نو دا سلور فرشته چې د دوی په ذمہ باندې دغه خپل مخصوص کارونه دي وزه جبرئیل امین کار دادی چې دی د الله چې کوم پیغام دی هغه انبیاء ته چې هغه را رسي نو دی يهوديانو د پیغمبر علی السلام نه تاسو کوي چې په تابانه د قران څوک نازلې تا چې را کوم قران د الله د طرف نه راځي نو دا څوک راوړي واسطه څوک ده پیغمبر علی السلام ورته وی چې دا جبرئیل امین او چې نه دا زموږ دښمن دی دا زموږ دښمن دی څومره آفتونه څومره مصیبتونه او زمونږ چې کم مشران چې هغه د بوخت نصر د وجد چې دینو هغه هلاک شوی او د هغه بوخت نصر مدد او تعاون چې دینو هغه د جبرئیل امین کړي نو دوی خو زمونږ ابا او اجداد چې دینو هغه تبا کړلی زمونږ باندې مصیبتونه چې سونه راځي هغه دی راوړي او بل مونږ چې کم پروګرامات جوړو نو دا هغه چغلی چې دینو هغه جبرئیل امین اته تر راسي نو لہذا مونږ ایمان نه راو تاسو ما څه ویلو پیغمبر اسلام حدیث سے کنا واذا فاتك الحياء فافعل ما شئت کله چې حیا د انسان نه وځي کنه بیا چې سکی کوه نو حیا وتی دی مشر سړی ته خبره کوي اثر نشته کور کې مشر چاته خبره کوي بچو باندې اثر نشته استاد کې شاګرد ته خبره کوي اثر نشته دي کله علاقې مشران خپل کشران ته خبره کوي ټول بیا ادب دي نو بهرحال دغه يهوديان ځان یو باندې دا ولټوره یره موږ ایمان ځکه نه راوړو چې دا خو زموږ دشمن دی کبل فرض میکائیل علی السلام وینو هغه خو چونکی بارانونه چې هغه راوري هغه خو چې دین خو د خوشاله او زموږ د رزق د روزي انتظامات چې دین هغه میکائیل کوي نو لہذا هغه وینو موږ بچی ایمان نه وړي نو دا چې دا هغه فضل بکواساتو کبل فرض میکائیل علی السلام هم داغه په ذمہ باندې دا ډیوټي وي نو دوی به دغه بیا هم دغه اعتراض کولو وس الله رب ذوالجلال ته جواب ورکړي چې ګور جبرئیل امین هغه کبل فرض په پیغمبر علی السلام باندې قران نازلې هغه وਹੀ راوړي نه خو صرف چې یو پیغام رسا دی هغه صرف یو پیغام چې هغه رسي هغه مثال خو د یو سفیر دی هغه مثال خو د یو ایلچی دی باقی خو چې کلام خو چې دا خو الله چې د الله کلام دی او الله چې پر خپل نبی باندې نختی نو پدې کې چې الله هغه خبره کوي قلت ورته وایا من کان سوک چې وی عدو دښمن لجبريل د جبريل امين فانه بشکهم دا جبريل امين نزله نازل کړي دي علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله په حکم د الله یعنی دا هغه کار خو صرف داري چې هغه ټیک د الله غ پیغمبر تر رسي خو لیکن اگر خپل مرزه دغه اختیار دغه سر نشته دی هغه خپل مرزه نه کوي بلکې الله ورته حکم کوي نو دا خو دې چې دا خو د الله سره چې یو قسم له دښمنی ده علا قلبک مصدقا چې تصدیق کوي لما ده هغه کتابونو بین یدیکم چې د دین وړاندې او دې نه چې هغه سناشنا کتاب راوړي
هغه قران چې په پیغمبر علی السلام نازلوي نو دا قران چې دینو دا دغه ما قبل کتابونه که تورات دي که انجیل دی او که زبور دی چې تاسو په تورات باندې ایمان راوړی په داغي هم تصدیق کړئ وهدن او دا قران سره هدایت دی راهنمایي کوي د نیغ لارې راهنمایي کوي وبشرا او زیره دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره وذكر جبريل امین چې کوم کتاب راوړي هغه کې درې خصوصیات دي یو خدای چې تاسو د کتاب د تورات چې هغه هم تصدیق کوي چې او دغه د الله کتاب دی بل دا چې کوم کتاب راوړي هغه سراسر هدایت دی هغه د تیارونو چې دین خلق رڼا ته بوزي او دریم دا چې هغه خوشخبری ورکوي هغه بشارت دی د جنت د چاره لپاره د مؤمنانو لپاره نو دومره بهترین کلام راوړي نو تاسو د هغه کسر چې دین بیا دښمنی کوئ اول خدای چې دغه دا کلام چې دین دا خو الله چې دی را نازلی خو صرف پکې جبرئیل امین چې دی یو واسطه ده یو سفیر دی نو دا غسر د دشمنای بیا خو تاسو سره نه جوړیږي خو قبل فرض تاسو وای چې دا جبرئیل امین راوړی نو بیا جبرئیل امین چې دې کتاب راوړي چې هغه کې دا درې خصوصیات دي تصدیق کوي تاسو د کتابونو هدایت دی او خوشخبری بشارت دی پکې بیا خو د دې کسر چې دی هغه خلک بیا دوستی کوي دشمنی سره نه کوي من کان عدوا لله سوک چې وي دښمن لله د الله وملائکته او د ملائکه دغه یعنی سوک د الله سره دښمنی کوي سوک د الله د ملائکه سره دښمنی کوي ورسله او د رسولانو دغه وجبريل او د جبرائیل علی السلام سره ومیکائیل او د میکائیل علی السلام سره فإن الله عدو للكافرین بشک الله دښمن دی للکافرین د کافرانو بیا خو دې سړي د تاسو د الله سره دښمنی کوي نو الله چې بیا د تاسو د کافرانو سره هم چې هغه دښمنی کوي ولقد انزلنا اليك آيات بينات د پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کوم يهوديانو خاص کر په مدینه کې په دې يهوديانو کې لس علما او لس په هغه لسو کې صرف یو عبد الله ابن سلام چې دا عالم د يهوديانو هغه ایمان راوړي باقي نور ایمان نه راوړي او پیغمبر علی السلام فرمایل ک بالفرض د يهوديانو د علما ایمان راوړي وي نو بیا به یو يهودي نه پاتشاه او ټول به ایمان نه وړي نو په دغه يهوديانو کې یو بل عالم چې هغه ایمان نه راوړي ابن سوریا دغه نوم هغه چې ستاپري نبوت باندې موږ ته دلایل وخت چې موږ ایمان راوړو موږ ته وخت چې او ته د الله نبی نو الله دغه جواب کوي چې ګور د پیغمبر علی السلام باندې خو بشمار دلایل دي بشمار نه خېدي خو چې لیکن وس یو سړی چې هغه به تکلف ځان جاهل جوړ کی ها یو سړی مثلا هغه ویني چې مثلا ورځ دا او نور چې لګیدلې دي چې دا ورځ دا او دی هغه باوجود وای چې ما ته وخت چې دا ورځ ده ما ته په دې باندې دلیل وکړي لکه نور راختلې دي خر رڼا ورځ ده او دی وای چې ما ته دې څوک دلیل پیش کړي چې دا ورځ ده دا خو د جاهلو نه بیا غټ جاهل دی نو د پیغمبر علی السلام باندې قسم دلایل چې هغه موجود دي د قرآن